زه د مور او پلار نه هم بچی یم. څومره؟ په څوم نمبر یم؟ په 9 نمبر یم. په 9 اته کسان مانه مشران دي، کشران نه مشران یاد. زه په 9 نمبر یم. هسې تاسو سوچ کې زه په معاشره باندې بوج یم. یو زنانه خپل بچي هغې له په ټافیانو کې او په چاکلیټ کې زهر ورکړو، هغې وجلي. بیا چې وروسته معلومات یې کول نو هغه وایي چې یاره ما ته خطره وه چې دا به څنګه ساتمه. نو تا ته خطره وه چې کله د لوږې نه مړه شوی وې، تا به بیا ویلی وې چې د الله جل شانو نه به دې ګیله کړې وې چې یا الله تا زما د بچو سره څه وکړه. بیا به دې وروسته کولې. لومبۍ خبره چې خلکو به خپل اولاد قتلو په هغه زمانه کې هم د څه د وجې نه؟ د غربت د وجې نه، چې موږ نشو یار نشو ساتلی خپل اولاد. بس دا نشو، بس دا بوج دی، بوج دا بوج موږ نشو برداشت کولی. الله جل شانو فرمایي یاره ډېر بېوقوفه خلک. الله جل شانو فرمایي چې ته دونه برېتور شوې که نه د اوسه پورې رالې، تا له رزق چا درکوو؟ تا له رزق چا درکوو اوسه پورې؟ ته چې دا برېتور شوه برېت تاوې. الله جل شانو فرمایي خدای غر کړي یا چې تا له مې اوسه پورې رزق درکوم، ستا د اولاد له به نه ورکوم. څونه غلطه خبره کوي خلک. برېتوره چې تا له مې رزق اوسه پورې درکوو او چوت چوت کېږي او پلار شوی نو ستا بچو له به زه رزق نه ورکوم. دا ډېره فضول خبره ده چې رزق په زموږ څه کېږي. فضول خبره خو دا ده چې کله انسان وایي چې زما کله چې یو انسان هغه دا خبره کوي چې څوک ته وایي چې حرام مه کوه حلال کړه، الله جل شانو خفه کېږي. نو هغه وایي که حرام نه کوم نو زه به خپل بچي څنګه ساتم، زه به خپله زندګي څنګه تېروم. که غلا نه کوم نو زه به خپل بچي څنګه ساتم. که سیاست کې دروغ نه خپل بچي به څنګه ساتم. که ګډېږم نه او ډمتوب نه کوم فیسبوک او په یوټیوب باندې او په ټیک ټاک باندې پیسې او رزق په کم ځای نه ما ته ملاوي. نو الله جل شانو دغه وخت یو عجیبه لفظ ذکر کوي د خپل بنده، وایي من اوصل الیک الغذاء وکنت جنینا فی بطن امک. ته چې د مور په خېټه کې وې هلته تا رزق چا در رسولی و؟ ته چې د مور په خېټه کې وې هلته تا سود کړی و، هلته دې دروغ ویلي و، که هلته دې پردی نوړی راشو کولی وه، که هلته دې فضول سیاستونه کړي، که هلته دې ډمتوب کړی، که هلته دې ستار والي، هلته دې باجې والي وي، هلته تا رزق چا در کړی و؟ تا سره اوس فکر دی ایله شی شوې او څه وی چې زه به حرام نه کوم خورم بس